أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دې وخت کې موږ تاسو ته د الف او د لام سبق ویلو. نن به موږ ان شاء الله سبق د را وایو چې را به په کوم حالاتو کې غټ وایو او په کوم حالاتو کې به باریک وایو. دا درې حروف دي الف لام او را. دې ته شبه مستعلیه حروف ویل کېږي. شبه مستعلیه مطلب دا دی د مستعلیه حروفو سره په بعضې صفاتو کې په بعضې اوقاتو کې مشابهت لري. په مخه د مستعلیه حروفو په شانته کې غټ نه ویلی کېږي، لیکن بعضې حالات داسې دي چې په هغې کې دا حروف د مستعلیه حروفو په شانته کې غټ لوستلی کېږي. نو په هغه کې موږ الف او لام ویلي وو. انشاءالله زه امید ساتم د الله تعالی نه چې هغه سبق به یاد شوی. نن به موږ د را قواعد وایو. زموږ سره متوجه شئ تاسو چې را به څنګه وایو. تاسو زما سره په بورډ باندې نه موږ تاسو ته په سکرین باندې نه تاسو زموږ سره چې موږ تاسو ته د را قواعد لیکلي. انشاءالله را دې نه به موږ تاسو یې زده کوو چې را په کوم حالاتو کې غټه لوستلی کېږي. نو د غټ لوستلو یو 5-6 قاعدې دي، راځئ چې دا یې زده کړو. نمبر 1 قاعده دا ده چې کله په را باندې زبر یا پیش راشي نو را به موږ غټه وایو. مثال په طور باندې تاسو به دلته کې مثالي نه ربما ربک، یعنی په را باندې په ربما باندې په را باندې پیش دی او ربک کې په را باندې زبر دی، نو دا را موږ غټه وویله. دویم نمبر قاعده زموږ سره دا ده چې کله په را باندې د پاسه غوړندی جزم چې ورته موږ وایو او د را نه په مخ کې حرف باندې بیا زبر یا پیش راشي نو دغه را به هم غټه لوستلی کېږي. مثال په طور باندې برق یرزقون. برق کې د را ساکن نه مخکې په با باندې زبر دی، په یرزقون کې د را ساکن نه په مخکې په یا باندې پیش دی، نو دا زموږ سره غټه او پر لوستلی کېږي. غټه به څنګه وایو؟ د ژبې دا ځای دې ته د ژبې شا ویلی کېږي تجوید په اصطلاح کې. دا د ژبې شا به د تالو طرف ته اوچتی نو را به غټه لوستلی کېږي. او که ته صرف دا د ژبې دا سر اوچتی نو که د ژبې سر یوازې اوچتی نو بیا چې کوم دی را باریک لوستلی کېږي. د ژبې شا به ورسره اوچتی نو را به غټه لوستلی کېږي. بیا بله قاعده دریم نمبر زموږ سره دا تاسو بینئ پر سکرین باندې زموږ سره چې کله د را نه مخکې زیر عارضي زیر راشي نو دغه را هم چې کوم دی باریک لوستلی کېږي. لکه مثال په طور باندې ارجعو. نو ارجعو دا کم حمزه چې ده دا په ابتدا کې لوستلی کېږي. لکه مثال په طور باندې د دې ځای نه موږ سبق شروع کړو ته ابتدا ویل کېږي یا اعاده. لکه مثال په طور باندې موږ سبق وایو او موږ به کې مخکې لاړو اوس واپس موږ شروع کوو ځکه چې وقت بې ځای شوی دی. نو چې وقت بې ځای شوی بیا به څه کلمات د شا نه بېرته وی او هغه الفاظ به بېرته جوړی او مخکې به ځي نو دې ته اعاده ویلی کېږي. نو بیا د اعادې په صورت کې هم چې کوم دی دا را باریک لوستلی کېږي. لکه ارجعو داسې. لکه مثال په طور باندې دا حمزه دا چې کله د مخکې حرف سره میلاو شي دا بیا نه لوستلی کېږي. دا حمزه نه لوستلی کېږي، د دې وجې نه دا عارضي زیر دی. مثال په طور قیل ارجعوا وراءکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یعنې په نور باندې ما وقف وکړو. زه اوس چې کوم دی مخکې سبق ویم نو زه وایم چې ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. د ارجعو چې واپس ما شروع وکړم دې عمل ته اعاده ویلی کېږي. اعاده مطلب په عربۍ کې واپس کېدو ته ویلی کېږي. واپس شومه زه د ارجعو نه ما شروع وکړه نو د حمزې له بیا موږ زیر ورکړو، د عارضي زیر دی نو دې په دې صورت کې به دا لا موږ پور وایو. بیا کله چې را د دوو کلماتو په منځ کې په داسې طریقه راغلي چې زیر د اولۍ کلمې په آخري حرف باندې او را د دویمې کلمې په اول سر کې او په منځ کې خالی الف موجودي نو دغه را هم چې کوم دی به پر لوستلی کېږي. دغه را هم پر لوستلی کېږي. لکه مثال په طور باندې من ارتضا، یعنی من او ارتضا. من ارتضا نو دلته کې د دې که نور نه پوهېږي نو د دې را نه په دا باندې چې کله غوړندی مخکې خالی الف موجود و د هغې نه مخکې یو حرف و په هغې باندې زیر موجود و دغه را به هم چې کوم دی پر لوستلی کېږي. دې ته کسره منفصله د تجوید په اصطلاح کې ویلی کېږي. کسره منفصله دا را هم پر لوستلی کېږي. لکه من ارتضا به موږ نه وایو، من ارتضا داسې. یا
امر طابو امر طابو یعنی امیر تابو بنوي امیر طابو. نو په دې صورت کې هم چې کوم نه دا پر لستل کی. بیا چې کله مونږه وقف کو را د وقف د وجه نه مونږه ساکن کو او درانه مخکې دویم حرف ساکن نو دریم حرف ته وګورو که په دریم حرف باندې زبر یا پیشو نو دا را به هم پر لستل کی. مثلا زموږ سره مثال دی قدر العسر. نو قدر کې تاسو وګورئ په اسکرین باندې به تاسو په نظر باندې راځي چې د را ساکن نه مخکې دال په دال غړندې مخکې قاف ته په قاف باندې زبر دی نو را پر لستل کی. العسر کې سین د راس موږ د وقف د وجه نه ساکن کړه سین باندې غړندې مخکې عین دی په عین باندې پیش نه دا را هم پر لستل کی. الله تعالی دې موږ ته د ذکر او د عمل کولو توفیق نصیب کړي. اوس په موږ د بقره د سورې بقره شپږم نمبر رکوع وایو. الله تعالی دې د ذکر او عمل کولو توفیق نصیب کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یا بنی اسرائیل این را بس در قواعد منگوی فرابانی دل کی زبر راغلی نو را نوی الله دوی لذکرو کی فرابانی پیش نو دا به هم غټوی کی. لذکرو کی واو مده نعمتی التي انعمت تو بنوی تو علیکم علیکم بنوی این یا الین دی کی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما يوك الشره واویلین دی یوما لا تجزي په جیم کې قلقله دا سبق مونږ ویلي زی کی بیا یا مده. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون كبرا غټوي. اوس موږ دا قاعده وګورئ. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. وإذ فرقنا رابطك وقاكي قلقلا ناكي بها ألف مدى فأنجيك يا إلين دي. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنصرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. والفرقان كني را ساكن ما قبل زمتي ما قبل پیشي نو دا پر لسلكي. اوس موږ دا قاعده ویله نو فرقان و را غټه او قاف مستعلیه حرف پر صالح ومن دا غټ ویل کی فرقان و فرقان. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم رزقنا قراءة قواب کی قلقلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم.